الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زما ډېرو ګرانو خوږو معززو جماعت اشاعت التوحید والسنة علماء کرامو طلباء عظامو عوامو رونو نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې په پاکستان کې بلکې په پوره دنیا کې کوم د جماعت اشاعت التوحید والسنة باغونه شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طاهر نور الله مرقده کوم باغونه هغه کړلي وو او د کومو باغونو دیکبال رکوالی او بخور چې زموږ قائد محترم زموږ استاد مشفق استاد شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم هغه ډېر په اخلاص سره دا ابیاري کړې ده او کوي دا 22 کالو شو د هغې باغ نه کله که تاسو خیال کړی وي یو ځای کې باغ وي نو هغه باغ کې مختلف ګلونه وي نو کله که یو سړی داسې دفتر وي یا داسې خاص د ناستې ځای وي نو هغې ته د ګلونو ګلدسته جوړوي زمونږ چې کله اړو شي هغې له مو ټیمونه مقرر کړي دي نو هغه مالیان چې کوم دې باغونو ته مقرر شوي دي نو هغوی دا باغونو نه ګلونه روشو کوي او یو ګلدسته جوړه کړي دا نن چې موږ او تاسو راغونډېږو او راغونډ شوي وو راځي ملګري را روان دي دا به انشاءالله سبا پورې به دا ګلدسته پوره شي هغه کوم ګلونه چې ملګرو را شکولي دي او را روان دي قافلې را روانې دي دا ګلدسته به انشاءالله سبا پورې پوره شي او بیا دا خوند کوي یو یو ګل ته چې په باغ کې ګوري نو د هغې بل شانتې خوند دي خو هغه یو ګل هغه ګلونو سره ازغیم وي بغیر ازغي ګل نه وي یو نیم چرته وي په کلو کې چې ملګري کار کوي نو هلته باغونو کې هغه ګلونه هم وي خو هغې سره ازغیم وي تکلیفونه امتحانات هم پرې راځي خو دلته چې مونږ ګلدسته جوړ په ګلدسته کې ازغې نه اچوي پای کې صرف ګلونه راغونډوي نو دې ګلدسته کې به انشاءالله صرف ګلونه وي دې کې به ازغي نه وي او دا به انشاءالله سبا پوری پوره کېږي جماعت اشاعت توحید و سنة د دې مثال داسې دی لکه یو سړی یو ځای کې رڼا کوي رڼا خورئ دا پنډال دی په دې کې دا بجلی دا بلفونه دی بجلو والا لګولي دي دا بلفونه بلیږي تاسو ته ښکاري دا بلب چې دی نو دا رڼا کوي او دې بلب کې خپل کمال نشته د دې بلب ته دا تارونه راغلي دي دا تارونه میټر ته تللي دي هغه میټر سره د دې بلب کنیکشن وي نو دی بلیږي بیا د هغه میټر کمال هم نشته د میټر شاته بیا یو بل تعلق دی ترانسفارمر سره ترانسفارمر نه که کنیکشن کټ شي یا شارټ شي نو بیا هم دا بلب نه بلیږي دا ترانسفارمر هم کمال نه دی د هغې شانه وروسته بیا ګریډ سټیشن دی هغه ګریډ سټیشن ته هغه تارونه بجلي هغه ځای نه راغلي داسې دا جماعت اشاعت التوحید والسنة دا هغې ګریډ سټیشن چې دی هغه دارالقرآن پنجپیر دی
د دې هغه ټرانسفارمر چې دی هغه هره یوه ضلع ده او دا میټرې چې دي دا د کلي مقامي تنظیمونه دي کله چې د درې واړو سره تعلق او کنیکشن نی بیا رڼا بلب نه کوي ښه غټ ښایسته قیمتي بلب وي خو رڼا به نه کوي کله داسې چې دا دوه تارونه راغلي یو یخي او یو ګرمي دا دواړه راغلي خو دواړه په پرده کې پټي کله چې دوه تارونو کې د سره ځان برابرۍ او دی خپلو کې شارټ شي بیا بلب نه بلیږي او بیا نقصان کوي کله که کشر د کشر مثال د رکن مثال د یخ تار دی او د امیر مثال د ګرم تار دی کله که دا یخ تار دا وایي چې زه ګرم یم او د بل تار سره ځان برابرۍ نو هغه بیا شارټ شي بیا بلب نه بلیږي او بیا نقصان ورکوي دا رڼا په دې کې کله چې بجلو والا فټینګ کوي نو یو کس دی هغه د بجلو والا هغه د بجلو الکتریشن د هغې چل زده کوي هغه زده کړی وي خو چې کله دا بلب آن او آف کوي نو یو کس دی هغه وایي چې دا بلب دا بټونه ته په ښکته کې نو دې لپاره به د بجلۍ کورس کې دې لپاره هغه پوی الکتریشن هغه ورته وایي چې یاره دې لپاره د کورس ضرورت نشته دا بټنه په ښکته او بره کول دي بس ته که کورس کې نو چې ته فټینګ کې او باقاعده خپل د الکتریشن کار کې نو هغې له بیا پوره کورس وکړه قرآن کریم دا د رڼا کتاب و دا الله را لېږلی و چې دې سره رڼا راځي سورې نساء یو سل سلور او یم آیات کې الله وی وانزلنا الیکم نورا مبینا او رالیږلم تاسو ته رڼا ښکاره د رڼا کتاب مې رالیږلو وانزلنا الیکم نورا مبینا او رالیږلم تاسو ته رڼا ښکاره سورې مائده کې 15 آیات کې وی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین دا کی سره راغی تاسو ته د طرفه د الله نو نور و کتاب مبین رڼا او کتاب ښکاره دا په تفسیر دی دا نور څه شی دی دا ښکاره کتاب دی قرآن کریم نور و کتاب مبین د سوره ابراهیم 14 سپاره اول آیات کې وایي د رڼا کارسي لتخرج الناس من الظلمات الى النور ډېره پاره چې وباسې ته خلک د تیارو نه رڼا ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور ظلمات جمع راوړه او نورې مفرد راوړو تیارې ګڼې دي شرکیات بدعات رسمونه رواجونه غلط کارونه منکرات او علاج یو قرآن دی نور مفرد راوړو لتخرج الناس من الظلمات الى النور ډېره پاره چې وباسي خلک د تیارو نه رڼا ته نو بیا سورې تغابن کوي چې دا رڼا راواخله که دا بیټري او دا ټارچ راواخله چې د ټارچ وښکاري 28 سپاره سورې تغابن اوم آیات کې وایي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان لوړئ په الله په پیغمبر د الله او په هغې رڼا باندې انزلنا چې رالیږلې ده مونږ دا رڼا راواخله چې هر سره ته وښکارېږي نو قرآن کریم دا د رڼا کتاب دی قرآن کریم مختلف طریقې استعمالوي شیخ القرآن رحمه الله د دې صدی مجدد هو او شیخ القرآن حضرت العلامه مولانا محمد طیب طاهري دامت برکاتهم زما سره 3 کاله ډېر د نږدې نه وشو او ډېر د نږدې نه زه پېژنم چې الله والا څومره فهم د قرآن ورکړی دی پوهه یې ورکړې ده زه ورته حیران یم او زه په تعجب کې یم الله دې عمر کې علم کې مال حال کې هر څه کې برکت واچوي ماشاء الله لا قوة الا بالله چې الله والا ډېر فهم او پوهه ورکړې ده د مخکې ورځو کې څه داسې
اعتراضونه ما یو مضمون رساله کې شروع کو شیخ القرآن صاحب سره چې کوم مخ تیر کړی دی د هغې یو دو درې مضمونونه مې ولیکي رساله کې او انشاءالله نور به م لیکمه پنځپیرو دا یو څو ترجمه خو تاسو ټولو ته درځي یو دو درې مثالونه ته در کومه مثال سره خبره ذهن ته ښه پرېږدي دا د پنځپیر یو غټه ونه ده پنځپیر د جماعت اشاعت توحید و سنه هغې کې بیا غټې غټې څانګې وي بیا پکې نری څانګې وي د دې اونې نه چې څانګه کټ شي د اونې پرواني هغه څانګه اوچه شي څو ورځې لمده وي او چې بیا پرې نور ولګي نو بیا اوچه شي بیا د کار نه دې جماعت سره چې د چا تعلق وي نو هغه اونې سره تړلې وي هغه څانګه او چې دې نه کټ شي نو هغه بیا اوچه شي دارنګې چې کله تعلق مخکې ما د بلب د بجلی مثال ورکو چې دا باضابطه په ترتیب سره میټر سره ترانسفارمر سره ګریډ سټیشن په ترتیب سره تعلق وي بلب په رڼا کوي کله بعضې سړی داسې چې هغه ډایرکټ د پول ته د تارونو ته کونډې ورواچوي هغه 11,000 لینډ وي غټه نو هغې له کونډې ورواچوي دا بجلی چې ترانسفارمر ته راشي نو هلته یې کنټرول کړي نو بیا میټر ته لږ په کنټرول باندې ورپرېږدي نو میټر نه چې بیا بلب ته راځي نو 220 راځي د 220 نه پرون زمونږ جنریټر راکولاو شو نو بجلی 280 را ډایرکټ شوه مشینونه یې راته وسوځول کله داسې ډایرکټ سړی کونډې ولګوي تارونو ته دا میټر سره ترانسفارمر سره دې سره تعلق نه ساتي او ډایرکټ کونډې ولګوي ډایرکټ مرکز سره تعلق ساتي خو تنظیمي تعلق یې نه نو هغه بلب وسوځي څو ورځې ډېر تیز بل شي او بیا هغه ترتیبي برابر دي پنځپیر سره چې د چا تعلق رالو زما ډېره تجربه وشوه 33 کاله څه د کتابونو خبرې او څه د تجربې وي فارسیبانان وایي پیران به تجربه گفتن پیر مشر ته وایي فارسیبانان مشر د تجربې خبرې کوي ایو بادشاه اډر وکړو چې مشران ووژنئ دا ټول یو سړي مشر په کوی کې پټ کړو پوهې دپاره یو مثال دی بادشاه اډر وکړو چې د شګو رسۍ جوړه کوي خلک حیران شو چې دا به اوس څه کوو اچا چې مشر په کوی کې پټ کړی و د هغه نه یې تپوس وکړو چې بادشاه دغسې اډر وکړو چې د شګو رسۍ جوړه کوي بادشاه ورته وایي هغه مشر د خپل کشر ته چې بادشاه ته ووایه چې ته راته د دې رسۍ ابتدا وکړه دا رسۍ راته روانه کړه د رسۍ راته روانه کړه مونږ ته پته لګي چې تا ته غټه پکار ده که نه بیا ته دې بېغمه شه مونږ به یې پوره کړو د شګو نه خو رسۍ نه جوړېږي هغه چې پته ولګېده بادشاه ته وایي شابه مشر دې کوم ځای پټ کړی دی د مشرانو خپل ځان ته د تجربې خبرې وي شیخ القرآن حضرت الله مولانا محمد طیب صاحب الله دې عمر علم مال حال کې برکت واچي الله والا د خپل دین لپاره هر قسمه فهم او پوهه ورکړې ده علماو سره چې کیني نو دا علماو په شان خبرې کوي علماو سره د هغوی مناسب خبرې کوي طلباو سره چې کیني هغوی سره د هغوی مناسبه عوامو سره چې کیني په مجالسو کې د هغوی مناسب خبره او کاروباري خلکو سره چې کیني نو هغوی حیران شي چې دا خو د کاروبار یو سپیشلیست دی ځکه ډېر زیات کاروبارونه دي د وړوکوالي نه د ماشوموالي نه او د شیخ القرآن رحمه الله دا هم ډېر کاروبارونه او که شعراو سره کیني شاعرانو سره چېرته مشاعره وي نو هغوی ورته حیران شي انګشت بدندان دا سړی چې کله حیران شي نو په دې غاښ باندې دا ګوته داسې کېږي او سترګې پټې کړي سوچ کوي حیران شي انګشت بدندان حیران دی ورته خلک الحمدلله الله والا ډېر فهم او پوهه ورکړې ده الله دې د دوی دا سورې تر ډېره پورې زمونږ په سر باندې لري او الله دې دې نه د قرآن او سنت خدمت واخلي پنځپیر سره چې د چا تعلق رالو نو هغه ته دنیا او آخرت کې الله عزت ورکوي دا حزقیل دا مولانا ابراهیم صاحب د پنځپیر دا بچې حزقیل چې هر چاته یې نو سټیج ته تشریف راوړي حزقیل
مولانا ابراهیم صاحب د پنځپیر امیر چې دی د هغه بچی سټیج ته تشریف راوړي. د بعضې خلکو دا خیالي چې زما د اشاعت سره تعلق دی نو زما په وجه باندې دا اشاعت اوچت دی. هله پوډریانو عادت یې چې چرس او پوډروز کې پوډري نو هغه وایي چې زه ټولې دنیا بادشاه یم، خو چې کله ترې نشه لاړه شي نو چېرته بیا لاره کې پروت دي، ځان هم بیا خبر دي. دې جماعت سره چې د چا تعلق شو نو هغه عزتمن کېږي، ځکه د دې دین حفاظت الله په خپله کوي، په موته یې نه کوي. په موته یې کوي په هغه چا یې کوي چې چا کې اخلاص، انابت، طلب، مینه، شوق او ډیمانډ وي، هغه چا باندې کوي. الله سورې هجر کې 14 سپاره اول مخ 9 آیات کې انه نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تاسې خبرې خوند کوي خو چې د قرآن آیات پکې ني، حدیث پکې ني، نو بیا خوند نه کوي. تسبیح سړی دی چې لږې دا وشي نو ورپسې یو غټه مرۍ راشي. د قرآن آیاتونه او احادیث چې پکې نه وي نو بیا خوند نه کوي هغه خبرې. الله وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقینا موږ رالیږلی دی قرآن، الله وایي موږ د دې قرآن حفاظت کوو او نمونې هم درته ښولي. هدهد مارغه د هغه نه د دین کاری چې د سبا ملک روح د هغه په تبلیغ باندې مسلمان کړي دي. هغه ته قرآن کې هدهد وایي، د هغه نوم هدهد دی او پښتانه ورته ملا چرګک وایي، ځکه شکل یې د چرګ دی او کار یې د ملا کړی. څوک چې د ملا کار کوي هغه ملای، که هغه هدهد مارغه ولي ني پښتانه ورته په خپله ملا چرګک وایي. او چې څوک ملا وي او د امیانو خوینې پکې د امیانو کار کوي هغه امي دی، چې کوم امي دی هغه د ملا کار کوي. هدهد هغه مارغه دی، ولا غوندې چټاکی مرغۍ ده شیخ القرآن صاحب وایي. خو هغه د صبا ملک هغه روغ مسلمانان شو د هغه په تبلیغ باندې. خو الله له ضرورت نه، الله وایي تاسو باندې انسانانو ما نعمتونه کړي دي، دومره نعمتونه مې کړي دي چې تاسو یې شمارلی نه شئ. د 14 سپاره سوره ابراهیم 4 آیات کې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که شمارئ تاسو نعمتونه د الله نه شئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. سوره نحل 14 سپاره 18 آیات کې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که شمارئ تاسو نعمتونه د الله نه شئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. سورہ آل عمران 164 یو سل 4 آیات کې وایي مؤمنانو باندې الله خپل احسانات یادوي چې تاسو باندې مې احسانات کړي دي ډېر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين پتاکی سره احسان کړی دی الله په مؤمنانو باندې. اذ بعث فيهم رسولا کله چې راویلېږلو په جنس منهم د دوی د جنس نه رسولا پیغمبر ډیوټي سره یتلو علیهم آیاته یتلو للی. شیخ القرآن صاحب وایي یتلو صیغه په شکل د جمع لیکلې ده، اخر نه واو نه وروستو الف یې راوړی دی. وی دا صیغه د مفرد ده او په شکل د جمع لیکلی شي، دا خط عثماني طریقه ده. یتلو علیهم آیاته للی په دوی باندې آیاتونه د الله ویعلمهم الکتاب تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب والحکمه و د سنت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او یقینا ادی ان مخفف من المثقل وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. او یقینا ادی مخکې د دې راتلو د پیغمبر نه د قرآن نه خامخا په ګمراهۍ ښکاره کړي. د پنځپیر په طرز باندې چې قرآن سړی وایي دا ویښته په سړي ودروي او بې وزرو دې الوزوي. که پویه حاصلول غواړې قرآن کې نو راشه پنځپیر ته په شعبان او په رمضان کې، هسې پته نه لګي. بیا ته شعبان کې راشه رمضان کې نو بې وزرو به الوزي انشاءالله. قرآن دا چې د پنځپیر په طرز نو خوند کوي. مچۍ خو ډېرې وي خو د ګبین مچۍ چې په هر څه باندې کښېني هغې نه ګبین جوړېږي. او که دا نورې مچۍ دا چټک ورکوي که دا په ګوړ او په چینو باندې هم کېږي نو هغې نه ګبین نه جوړېږي. قرآن چې د پنځپیر کې ووایي
نو هغه خوند کوي ناظم دا ډیوټۍ موږ تقسیم کړي دي نو یو بل نه تپوس کوو چې کوم دغه او دا سړی چې دغه ته ګاډي لګېږي ډرایوینګ ته نو چلول ډېر خوند کوي بیا چې په موټروی بیا روان یې په موټروی 140 160 کې به ته روان یې او سړی وجوړې دا ګاډي روان دی او په کړپو کې چې ځي نو فرست ګیر کې وځي او اوچتې کې راخلاصېږي اوچتې کې راخلاص فرست سیکنډ کې وځي پنځپیر ته چې راشي او دلته کې سړی کښېني او بیا د پنځپیر په سټیج باندې او بیا د اشاعت د ګلدستې دې ته چې ګوري دا ښایسته ښایسته ګلونه او دا ښایسته بویونه دا سړی په ځان نه پوهېږي بیا نو دا زموږ خبرو خو ضرورت نشته دی مونږ خو روژه کې دلته ښه ستړي کېږو هغه 2 میاشته کې ماسخوتنې نه تکراري او سارې نه ټول قرآن اورو دا خو دا ناظم صاحب ناظم اعلی صاحب او د ځان ناظم سټیج د هغوی خصوصي انعام اکرام او مهرباني وه چې ما ته ووایي چې یو څو خبرې وکړه زما کار خو خدمت کول دي چې زه د دې جماعت د دې علماو د دې طلباو د دې خدمت وکړم او الله یې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې زموږ او ستاسو دا لږه غوندې ناسته او دا لږ غوندې راتلل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې زموږ دا دارالقرآن د قرآن کور شیخ القرآن رحمه الله جوړ کړی الله دې دا تر قیامته پورې په قرآن او سنت باندې د شیخ القرآن رحمه الله د خاندان نه آباد وساتي او الله دې زموږ مشفق استاد شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا محمد طیب طاهري دامت برکاتهم الله دې د هغوی په علم کې عمر کې مال حال کې برکت واچوي او الله دې د دوی دا سورې تر ډېره وخته په موږ باندې ساتي او الله دې موږ د دې جماعت نه نه کټ کوي واخر دعوانا ما تپوس وکړو هغه بل شمع د توحید دا پتیارو کې بلوا شمع د توحید دا پتیارو کې بلوا تکړه شه موحده مشرکان ټول زغلوا الله درته درکړې د توحید سنت دعوت دی الله درته درکړې د توحید سنت دعوت دی په لارو او کوڅو کې هر یو کس ته چلوا د مبلغ دارالقرآن مولانا مومن ګل طاهري صاحب د بهترین بیان نه بعد زه دعوت ورکوم مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب امیر جماعت اشاعت التوحید سنة ضلع بنو چاہی تشریف روڑی او دے اجتماعی پنپیر تا خطاب فرمائی